هیڅ حکومت نشته، نه مرکز کې حکومت شته، نه په صوبو کې حکومت شته، نه د اختیاراتو څخه مرکز معلوم دی. او په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په ټولو ښارونو کې د دلیل په ځای د کنځلو مقابله ده. او د وطن کې د یو سیاسي لیډر څخه هم دا وخت چې په دې ایوان کې موجود دي او په حکومت کې موجود دي د کارکردګۍ د ښوولو څه شی نشته. دا ګوره مسلم لیگ هم جلسې کوي خو کارکردګي نشي ښووی، پی ټي آی هم جلسې کوي خو کارکردګي نشي ښووی. د الف نه واله تر د اخرنۍ حرفه پورې کنځلې دي، الزامات دي او د دروغو سیاست او د دروغو بیانیه ده. د دې وجې نه یو اپشن دی د خلکو سره او هغه جماعت اسلامي دی چې په دې وطن کې اسلامي نظام راولو. هغه اسلامي نظام دپاره په دې وطن کې متناسب نمایندګي په بنیاد مونږ د الیکشن مطالبه کوو. که دا 3 میاشتې پسې او که دا 6 میاشتې پسې، خو الیکشن برای الیکشن ایکسرسایز فار نتھنګ دی. دې وجې نه مونږ وایو چې الیکشن یي او دا متناسب نمایندګي په بنیاد. اوس متناسب نمایندګي عام خلک نه پیژني. دا په یورپ کې او دا په ډېرو ملکونو کې دا طریقه رایج ده. خلک د خپل مقامی جاګیردار نه که آزادول غواړئ، که د کرپټ سرمایهدار نه آزادول غواړئ، که د تاڼهدار او د پټواري د دباو نه آزادول غواړئ، نو دغه یوه لار ده چې ووټ مقامی جاګیردار په ځای باندې او د کرپټ سرمایهدار په ځای باندې د پارټۍ لیډر ته او د پارټۍ نظریې ته د پارټۍ منشور ته میلاو شي. بیا چې چاته 1 کروڑ ووټونه میلاو شي هغه به 100 کسان نامزد کړي، چاته چې 2 کروڑه ووټونه میلاو شي هغه به 200 کسان نامزد کړي. لیکن دا چې کوم لوبه روانه ده دا خو د ډالرو د درهم او دینار او د روبل لوبه ده، دا د ووټونو لوبه نه ده. په دې کې عام سړی، باصلاحیته سړی، ایماندار سړی د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبر نشي جوړېدی. دلته همدغه د کرپشن پیسه که د سره نو سیاست کولی شي، او که د کرپشن پیسه د سره نه نو مخکې نشي تللی. نو زه عام پاکستانیانو دپاره دا اهم او لازم ګڼم چې راځئ په شریکه په دې وطن کې د اسلامي نظام او د متناسب نمایندګۍ دپاره محنت او کوشش او انقلابي جدوجهد وکړو. صدارتي نظام نه دی. صدارتي نظام کې خو خلک صدر ته ووټ ورکوي. دې کې صدر ته ووټ نه وي، دې کې د وزیر اعظم د انتخاب دپاره او د ممبر د انتخاب دپاره پارټۍ ته ووټ ورکوي. خلک به جماعت اسلامي ته ووټ ورکوي، خلک به یو بلې پارټۍ ته ووټ ورکوي. صدارتي نظام خو بالکل دا دی چې 3 او 4 کسان ولاړي چې ستاسو پکې کم صدر خوښ دی او کم نم دی خوښ. او پاکستان کې الریډي د صدارتي نظام تجربې یو ځل نه 2-3 ځل شوي دي. ایوب خان صدر و، ضیاء الحق صدر و، پرویز مشرف صدر و، نو دا ټولې تجربې ناکام شوي دي.